زما عزتمندو په سیرت باره کې خبره شروع وه مسلمانانو باندې ابتدا کې چې کله دی مسلمانېدل به نو مختلف قسمه ظلمونه په دې باندې کېدل. حضرت بلال حبشي رضی الله عنه دغه شانتې نور مسلمانان او ډېر ناشنا ظلمونه په دې باندې کېدل. لکه یو وینځوه لبینه رضی الله عنها چې عمر صاحب به دومره وواله دومره چې هغې به پې ستړی شو او ورته ویل به یې د دې د وجې نه دا لاس اوس نیسم چې ستړی شم که نه زړه کې مې در باندې رحم نه راځي. اعتقادي د کفر د وجې نه په هغه ټیم کې دوی به څه کول ظلم د پاسه ظلم او اختتام به د دوی نه راتلو په دې ظلم باندې. دومره خطرناک ظلمونه به چې کوم دی ورسره کول. تر دې پورې سمیه رضی الله عنها آخر کې په یو بورچه راغلی ابو جهل او په دې شرمګاه کې چې کوم دی وهي هغې د وجې نه چې کوم دی بیا شهید هم شي. بلال حبشي رضی الله عنه دغه شانتې نور صفوان د ابو فقیه دا د صفوان بن امیه چې کوم دی د غلام ابو فقیه دا چې کوم ظلمونه پې کول. دغه شانتې ام عبیس او نهدیه رضی الله عنها زمیره رضی الله عنها دا ابتدا کې چې کوم دی مسلمانې شوې وي او دې باندې به انتهایي سخت ظلمونه کېده. آقا علیه صلات وسلام چې کله د مسلمانانو باندې ظلمونه او تکلیفونه وکته نو ورته وی فرمیل چې تاسو داسې کار وکئ چې هجرت وکړئ او حبشې ته لاړ شئ. او دا حبشې ورته ولې یاده کړه؟ هدای ورته ځکه یاده کړه چې د حبشې چې کوم بادشاه و نجاشي به ورته ویلی کېده، خلکو به ورته نجاشي ویلو. هغه ډېر زیات یو قسم انصاف پسند انسان و. بیا الله رب العزت هغه ته اسلام هم ورنصیب کړو، ډېر پوه او ډېر هوښیار انسان و. نو 5 هجرۍ کې بلکې د نبوت په 5 هجري نه د نبوت په 5 کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته وفرمیل چې تاسو حبشې ته هجرت وکئ. نو حبشې ته هجرت کې تقریبا علما فرمایي چې آقا علیه صلات وسلام ورته وفرمیل چې تاسو هجرت وکئ. نو دې ټیم کې 11 کسان نارینه او 4 بیبیانې دې سره وې او دې لاړه حبشې ته چې کوم د دې ځانه ورسولو. په هغې کې عثمان غني رضی الله عنه، عثمان بن عفان چې پوره نوم یې و، دوی و ابو حذیفه بن عتبه، دوی و او دغه شانتې زبیر ابن العوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهم، حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ دا د ابو سلمہ بیبي و. بیا وروستو الله رب العزت د ابو سلمہ نه پس دا ام سلمہ رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راوستې وه. حضرت عثمان بن مزعون جمحي رضی الله عنه، عامر بن ربیعه، ابو صبره بن ابي رهم او یا دغه شانتې ابو حاتب بن عمر، حضرت عبدالله ابن مسعود، دغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی هجرت وکړو. دې سره بیبیانې کې مثالور وي. په هغې کې د عثمان بن عفان رضی الله عنه کور والا رقیه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی دا ورسره چې کوم په هغې اول هجرت کې ورسره تللی وه. او دغه شانتې د حذیفه بن عتبه سره د ده بیبي حضرت سهله رضی الله عنها د دوی پلار ډېر سخت انتهایي کافر و او ډېر تکلیفونه به یې ورکول. نو دغه شانتې ابو سلمہ سره چې کوم دی د ده کور والا هغه ټیم کې حضرت ام سلمہ رضی الله عنها وه دا ورسره وه. او حضرت عامر بن ربیعه سره خپله بیبي حضرت لیلا بنت ابي حسمه دا ورسره وه او دوی چې کوم دی هجرت وکړو. کله چې دوی تله نو هجرت یې کولو نو کوم ځای کې بندرګاه وه، بندرګاه کې کښتۍ کومې ولاړې وې. نو چې هغې ته کله دوی ورورسېده نو هلته کې کافرانو ته پته ولګېده قریش ورته چې موږ نه خو څه کسان حبشې ته روان دي او ځان رسئ. نو دوی هم په منډه منډه ورغه. په دې ټیم کې د الله رب العزت فیصله دا وه چې دوی به حبشې ته رسي. نو چې څنګه ورورسېده حجاز بس تیار ولاړو بس روانېدو والا و. نو دوی په 15 درهم باندې یو کسې کېنولو او حبشې ته چې کوم دی ورسول. کله چې د حجاز څنګه روان شو نو په دې ټیم کې کافران راورسېد او دوی وکړه چې خو موږ نه خو حجاز لاړو دا کسان خو موږ ایثار نه کړ. په دې کې دوی حبشې ته ورسېده. حبشه کې دوی وخت تېرولو. الله رب العزت ډېر په چین او په سکون سره چې کوم دی په دې باندې دا وخت تېرولو.
کفارو ته پته ولګېده قریش والاو ته چې کوم مسلمانان زموږ د تکلیفونو د وجې نه حبشې ته رسېدلي د هغې خو ډېر په چین و سکون سره او ډېر په آرام سره او ډېر د خوشحالۍ او د راحت والا ژوند تېروي او د خپل دین پرچاره ملته کوي او لګیا دي او دا د قدرت شانو د صحابو یو شانو چې کوم ځای ته بتله دین به خلکو چې کوم دی ژوند یې زده کولو خلک به خپله مسلمانېده لکه زموږ تبلیغ والا مشران چې کله موږ بار ملکونو ته استئ دې نه تبلیغ ته نو څه وایي چې 24 ګنټې به د سنتو پابند ښایسته پټګۍ به موالې وي غټې غټې جوبې به ماچولې وي دغه لباس دغه کپړې دا انسان ته څه کوي غیرو ته دا یو دعوت دی په دې سره هم هغې متاثره کېږي او اسلام ته داخلېږي نو صحابه هم چې چېرته به متله نو دوی به چې کوم د اکا علیه صلات وسلام د سنتو مطابق د دې ژوند به خلک به خپله دوی به راتله و مسلمانۍ به د صحابه کرام چې کوم د اخلاق به وکړه خلک به خپله راتله و مسلمانېده به چې الحمدلله داسې زبردست اخلاق خو موږ د چا نه دي لیدي او اوس خو نن سبا الله دې رحم وکړي د ټول نه زیات ظلم دا په مسلمان کې راغلی دی د ټول نه زیاته بد اخلاقي په مسلمان کې راغلی ده د ټول نه زیاته د ذلت او د رسوای والا زندگی دا په مسلمان کې راغلی ده د ټول نه زیاته بې حیي دا مسلمان چې کوم دی اپناو کړی ده ابرز اخبار کې مې کاته چې په ټوله دنیا کې په ټولو کې ټاپ نمبر باندې چې د فحاشۍ ویب سایټ یې ګوري پاکستان د ټول نه زیات په انټرنیټ باندې د فحاشۍ چې کوم ویب سایټ دي دا ګوري دا اول نمبر کې پاکستان یې روان دی پاکستان ولې کافر ملک دی مسلمان ملک دی ولې چې دین طرف ته توجه شته لیکن اعمالو طرف ته توجه نشته یو سړی به ځان ته ښه دینداره وایي چې زه دیندار یم لیکن څه نه به غورځېدلی وي کاروبار به یې ټیک نه وي 15 وخت منځونه کوي شپه ورځ به تلاوتونه کوي لیکن آخر کې به څه وي کاروبار به چې کوم دی د حرام وي ښایسته اخلاق به چې کوم دی غورځېدلي وي او دغه شانتې نور ګندګیرۍ کې چې ځان ته به زه ښه مسلمان یم لیکن نوره داسې ظلمونه به کوي چې هغه به بالکل شریعت کې هغه جایز وي نه حرام به نو مسلمان په دې وجه باندې څه کېږي ورځ په ورځ بل نه چې کوم دی غورځولی کېږي او صحابو دا صفات وو چې هغې به کوم ځای ته تله نو هلته به خلک را پاڅېده په خپله وه چې کوم دی اسلام طرف ته راتله نو حبشې ته چې کوم دی مسلمانان کله ورسېده نو هلته طور طریقه د دې ژوند خلک به هغې نه چې کوم دی متاثره کېدل چې دا څه عجیبه خلک دا خو ډېر خواږه خلک دي تر دې پورې چې د کفارو خپل یو 2 کسان مقرر کړه او ورته ووي چې دا به مونږه ورځو او نجاشي به چې کوم دی راضي کوو او دغه 11 کسان دا به دوباره موږ خپل ملک ته واپس راولو او څه شیطانۍ به جوړو پرېږدو خو نه 11 کسانو دپاره دي نه څه کسان هغې برابر کوي چې هغې کې عبدالله بن ابي ربیعه او عمر ابن العاص وروسته بیا الله مسلمان کړی خو دې ټیم کې د کافرانو د لشکر طرفه د دې 11 مسلمانانو خلاف دې حبشې ته چې کوم دی ورسېده ټول ناول هلته پادریانو ته چې کوم دی غټ غټ تحایف یې ورکړه او پادریان چې کوم دی راضي کړه او ورته یې وویل پادریانو ته چې سبا موږ د حبشه کې ستاسو دربار کې د نجاشي په مخ کې کله ودرېږو نو تاسو به زموږ د خبرې تایید کوئ نو هغې خو د پیسو سپیو پکې بازې نو هغې بالکل ورته موږ تابعدار او ستاسو ته کم تحایف راوړي دي بالکل به موږ ستاسو په ها کې ها ملاوو او تاسو کومه خبره کوئ هغې خبرې سره موږ څه وایو بالکل حاضر جناب بو نو چې کله دربار ولګېده او دغه راغو بادشاہ ته چې کوم د ښایسته تحایف یې ورته کېښودل په دې ټیم کې مسلمانان ته اطلاع وشوه چې ستاسو خلاف څه خبر راغلی د رپورټ او نجاشي بادشاه م غواړي مسلمانان ډېر پریشانه شو خدای پاکه دا څه چلو شو چې موږ پسې هغه ځای نه قریشو نه هم خلک راورسېده او موږ دې ځای نه بیا بوځي دا به څه کېږي دا خو هغې اثر رسوخ والا خلک دي او کېدای شي د نجاشي خبره دي ومني په دې ټیم کې مسلمانان ډېر هیبت واخیسته او حضرت جعفر رضی الله عنه دې تیار کو د مسلمانانو طرفه چې ته به وکالت زمونږ کې نو جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه دې ورغو ودرېدو مخامخ ورته او ورته یې وویل چې ای مسلمانانو تاسو باندې دا خلک اعتراض کوي چې تاسو یو نوی دین راوستی دی او تاسو نه عیسایت باندې او نه چې کوم دی دا بت پرستی کوئ تاسو کوم یو دین دی نو دې ټیم کې حضرت جعفر رضی الله عنه کوم دی ودرېدو نو په عربۍ کې چې کوم دی ټول نه اول الفاظ دا استعمال کړه یا ایها الملک ای بادشاه نو اول تقریر ابتدای دې ځای نه کېښوده نو بیا ورته وویل چې ای بادشاه ای مونږ خو یو جاهله قوم
مونږ به چې کوم د بوتانو ته چې کوم د سجدې کولې، مونږ به مردارې خوړې، مونږ به بدکاریانې کولې، مونږ به خپل همسایګان خپل پړوسیان به چې کوم د مونږ تنګول، په خپل ورونو باندې چې کوم د مونږ ظلم کولو، کم چې کمزور خلک وو به مالدار او طاقتور خلک به راسېدل او کمزور خلک به چې کوم د خوړه. په دې اثنا کې مونږ باندې یو کس چې کوم د الله رب العزت چې کوم د راوستو چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په شکل کې و، چې د هغه شرافت او د هغه صداقت او د هغه دیانت دا مونږ ته مخکې نه معلوم و، د هغه سچایي او د هغه رحمدلي، د هغه د زړه ښکلي اخلاق او هغه ظاهري اخلاق ټول مونږ ته معلوم و. د مخکې نه مونږ ته هغه د اسلام دعوت راکړو او مونږ ته دا خبره زده کړه چې تاسو د دې بوتانو عبادت مه کوئ، د دې کاڼو عبادت مه کوئ، دا پرېږدئ، همیشه رښتیا وایئ، خونریزي او جنګونه مه کوئ، د یتیمانانو مال مه خورئ او خپل پړوسیانو ته او نږدې در سره څوک اوسېږي دې ته تکلیف مه ورکوئ، او چې کوم پاکدامنې ښځې دي دې پاکدامنو ښځو ته تکلیف مه ورکوئ. په دې باندې الزامونه او غلط الزامونه بهتانونه چې کوم دی پې مه تړئ او دغه شانتې مونځ کوئ، روژې نیسئ، زکات ورکوئ او مونږ په هغه باندې ایمان وروړو او دغه شانتې مونږ د شرک نه او د بت پرستۍ نه چې کوم دی توبه وویسته او ټولو بدو اعمال نه چې کوم دی مونږ یو طرف ته شو، د دې نه مونږ توبه وویسته او زمونږ دغه اسلام دا شو لکه زمونږ د خپل بدن شو چې بس مونږ خپل بدن هم پې قربانو، خو په اسلام ته مونږ څه ضرر به نه رسو، مونږ د خپل بدن پې ټوکړې ټوکړې کوو، خو مونږ کله هم که مونږ زریم کې مونږ کفر ته دوباره بیا نه ځو. دا ټولې خبرې چې اورېدې نو هغې نه پس نجاشي ورته ووي چې داسې کار وکړئ چې کم کلام ستاسو په نبي باندې الله چې کم دی نازل کړی دی هغه کلام نه تلاوت ماته وکړئ. په دې ټیم کې جعفر رضی الله عنه د سورې مریم نه یو څو تلاوت وکړو، سورې مریم نه کاف ها یا عین صاد، دغه سورت چې په 14مه سپاره دا سورت یې لږ شروع کړو، هغه اواز ښایسته اواز او بل نجاشي چې کوم دی هغه عیسایي او په عربۍ پوهېدو، نو چې کله تلاوت یې شروع کړو نو نجاشي چې کوم دی په بدن باندې لرزه راغله او د سترګو نه چې کوم دی بې اختیاره اوښکې روانې شوې او په دې ټیم کې دا خبره وکړه چې د الله په ذات مې قسم وي چې دغه کلام او انجیل دا ټول یو شی دی، په دې کې څه فرق ما ته نه ښکاري. او دا ووي او ورته دا خبرې مو که ورسره دا هم وفرمیل چې د قریش خاندان او د قریش خلکو تاسو بالکل واپس لاړ شئ او دغه مظلومان خلک دي دا به کله هم زه تاسو ته حواله نه کړم، دا به کله هم زه تاسو ته حواله نه کړم. نو دوی چې کله ووته د دې ځای نه خو ناکامه شو، په دې ټایم کې چې کله دوی ناکامه شو بار ته ووته، سبا باندې بیا دوی خپل منځ کې مشوره وکړه چې راځي اوس ورته یو بله پړه اچو. څه ورته اچوئ؟ بله پړه ورته دا اچو چې مونږ ورته وایو چې دا خو عیسایي دی دا نجاشي، نو د آقا علیه صلات وسلام او د مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علیه صلات وسلام دا د الله زوی نه دی بلکې دا د الله بنده دی. نو دی او د دې عیسایانو خو دا عقیده ده نعوذ بالله چې عیسی علیه صلات وسلام دا د الله زوی دی او دا شانتې خدای دی نعوذ بالله. بعضې عقایدو کې دا هم راځي د عیسایانو. مونږ ورته دا پړه واچو. نو چې کله دی مسلمان ته دوباره دا خبر ورسېده نو نجاشي ورته وویل د عیسی علیه السلام باره کې ستاسو څه عقیده ده؟ نو هغې ویل چې د رښتیاو نه بل خلاصې زمونږ نشته. نو ورته ودرېدل، نو ورته آیتونه ورته وویل د سورې مریم قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ومباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. دا ټول آیتونه چې کله ورته تلاوت کړه د دې نه پس د څه ووې د نجاشي چې داسې یو ورکوټې ټینکه د لاندې پرته وه په دې ځمکه باندې دا یې راوچته کړه او داسې دا ونیوه چې د الله په ذات مې قسم وي چې د عیسی علیه السلام باره کې دې څه ووې چې بالکل حق اوسه شوی، دومره ذره فرق هم پکې نشته لکه څنګه دا ټینکه ده، بالکل دی حق او سچ او رښتیا چې کوم د خبرې وکړي او دا عقیده زمونږ هم ده. په دې ټیم کې د درباریان کم سپي ورسره و، د وزیران کم مردار او پلیس ورسره بعضې د پیسو والا سپي ورسره ناست و، دوی چې کوم د خپې به خوځول او یو بل ته به د دیکې ورکول لکه بعضې خلکو کې د عادت وي. نو چې کله دیکې شروع کړې او چا سترګې ورویستې چا خولې توکې راتوکې چې دا نجاشي خو چې کوم دی دا هم ښکاري چې مسلمان شو. په دې ټیم کې د دې خبرو هېڅ پروا ونه ساتله او وی چې څه کولی شي تاسو وکئ او زمام دا عقیده ده کوم چې د دې خلکو عقیده ده او بیا ورته وایي ځئ مزې کوئ او ښه په آرام ژوند تېروئ. بیا څه ټایم کې یو غلط خبر راغو چې په مکه کې کم قریش دي مسلمانان شوي دي، نو دوی ځینې پس
دی ځینه روان شو د حبشې نه دوباره هلته چې رسېده دا خبر ورته غلط راغو چې نه خو کافر شوي ني تاسو ته دوکه راکړې په دې ټیم کې بیا دی لږ ګرفتار شو په مکه کې چې بیا ورسره څو شو دې خلکو سره آینده جمعه بیانېږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله زموږ واړه لوی ټول ګناهونه معاف کړي، رب موږ خپل رحم او کرم وکړي، دنیا او آخرت هم ښایسته کړي، د پریشانیو نه مصیبتونو نه وساتي. رب کریمه د هر قسم بیماریو نه زموږ حفاظت نصیب کړي. رب کریمه بیماری راوستلو والا ته او بیماری ختمولو والا ته رب زموږ ګناهونه معاف کړي او موږ د هر قسم د بیماریو نه وساتي. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسرطان ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. چې د حاضر مجلس کې الله چا څه شری حاجات د خپلو غیب او خزانو نه پوره کړي. یا الله مور پلار باندې رحم او کرم وکړي، دنیا او آخرت زموږ ټولو ښایسته کړي، د دنیا او د آخرت څومره پریشانۍ دي مصیبتونه هغې نه حفاظت نصیب کړي، د دنیا او د آخرت څومره خوشحالۍ دا ټولې نصیب کړي او په آخر وخت دا کلمه را نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.